نو زه ورغلم کمرې ته، نو هغه ځوړند و، ځان ته یې پانسي اچولې وه. دغه نمبر یا دغه رزلټ دونه په دماغ باندې واغستو چې دا پکې سیویر انزایټي ته لاړو او دونه انزایټي ته لاړو چې هغه دغه نه برداشت نه کړی شو. درد نو یو د ځوان مرګ دی، د ځوان مرګ خامخا ډېر زور ورکوي، حالان کې مونږ له د هغه چې جنازه وه نو لکه خپل خو پرېږده چې پردور سره څومره ژړا کړې ده. چې ژوند کې هر رقم مشکلات راځي، انسان به کله غورځېږي، بیا به راوچتېږي، ځان له به یو مقام حاصلوي. دنیاوي تعلیم سره سره د اسلامي تعلیم هم کولو، دلته په مدرسه کې چې کوم دی د حفظ کولو. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی. دوستانو ورونو، تاسو بیګا په سوشل میډیا باندې یو میسج کتلی دی چې یو ډېر ښکلی ځوان، یو ډېر مزیدار ځوان د مومن قبیلې سره تعلق لرونکی عزیر خان ویلی کېږي داسې چې هغه په امتحان کې ناکامه شوی دی او هغه نمبر یې کمې راغلی وي، د نمبرونو علاوه هغه یو پیپر کمپاټ راغلی ده، هغه په امتحان کې ناکامه شوی دی او هغه د هغې د وجې هغه خودکشي کړې ده، کوم چې مونږ په انګلیش کې هغې ته سوسایډ ویوه. ما سره د دې علاقې محلې یو ډېر ښه تعلیم یافته غړی موجود دی. دوی سره د دې واقعې باره کې اول تبصره کوم چې عزیر خودکشي کړې څنګه وه او د دې پسې شاته وجوهات څه. زه صرف د دې ویډیو کولو غرض مقصد صرف دا دی چې ژوند کې هر رقم مشکلات راځي، انسان به کله غورځېږي، بیا به راوچتېږي، ځان له به یو مقام حاصلوي. چونکې دا سټوډنټان کم طالب علم چې وي دا کم عمره وي، د دیو ذهن د عام سړي په شانتې میچور نه وي. صرف په دې باندې دا ویډیو غرض مقصد مې دا دی چې تاسو دې مخ کار کېږي، بار بار امتحانات په ژوند کې راځي، زموږ په پیغمبرانو په اولیاء کرام په هر چا باندې دا مشکلات راغلي دي. ټایم راکولو ورو ډېره مهرباني، تاسو خپله هم یو سوشل پلیټ فارم چلوئ. دا راته ووایئ چې زموږ معاشرې دا چې کم عمره خلک دي دا څنګه دې طرف ته ځي؟ لکه اول خو ټول زیاته مهرباني ستاسو چې په دونه مشکله ټیم کې راغلی. اصل کې خبره دا وه چې دا ډېر زیات یو تابعدار ماشوم و، د چا په سوچ کې هم نه وه چې دا به داسې یو کار وکړي. د دنیاوي تعلیم سره سره د اسلامي تعلیم هم کولو، دلته په مدرسه کې چې کوم دی د حفظ کولو. بیا خبره د اگزام راله، د اگزام چې راله د په هغې کې یو پیپر کمپاټ راغلی او باقي نمبر هم د ده ښې وې. د هغې دپاره ری ټوټلینګ هم د سره و، د سره چې کوم دی دا دوباره د اگزام ورکولو هم اپرچونټي. او بله مین خبره دا ده د میټریکولیټ یو سټوډنټ چې کوم دی هغه ډېر زیات چې شي نو 16 سالو به وي، د 17 سالو به وي، که یو کال کې مکمله کمپاټ شي په بل کې کمپاټ شي، هغه سره ډېر زیات اپرچونټیز راځي، هغه بیا ټرای کولی شي او میټرک کې کولی شي، ته سپلیمنټ کې هم کولی شي، هر څه کولی شو. خو د دغه نمبر یا دغه رزلټ دونه په دماغ باندې واغستو چې دا پکې سیویر انزایټي ته لاړو او دونه انزایټي ته لاړو چې هغه دغه نه برداشت نه کړی شو او خپل قیمتي جان چې کوم دی هغه ورکړو. یقینا د دې سره په معاشره کې هم چې دی لکه خلک ډېر زیات تر داسې کېږي یاره راشه او بس څه به مخکې سبق وي او داسې به مونږ به همیشه دا کوشش کوو چې خپل نوجوان نسل کم چې راغټېږي هغه به موټیویټ کوو، هغه به تیارو د دې نه مخکې هم چې د ژوند ډېرې مرحلې راځي، بیماریانې راځي، تکلیفات راځي. دا راته ووایه سر چې د دې شاته یو ډېر ښکلی یو دروند قوم دی، یو ډېر تکړه قبیله ده، تاسو خپل یو ویل ایجوکیټډ یې، د عزیر هغه هابیز هغه ډریمز را سره لږ شیر کوي چې لکه مطلب هغه څوک داسې کتلي چې زه دې مقام ته به ځان رسوم. داسې وه چې د دې یو تره دی محمود جان حاجي صاحب، دا هغه ته ویلي چې یاره تاسو خو به ما ته اوس د خرچې مرچې بندوبست وکړئ، د راتلونکي ټایم دپاره به څه کوو. هغه ورته باقاعده ویلي وو که ټیک ده که ستا پلار آن جواب نه دی نو زه ستا داسې یم لکه پلار، که ته انجینرینګ کې، که ته میډیکل ته ځې، چې هر څه ته ځې A to Z زه ستا ذمهوار یم د هر قسم ایکسپنسز دپاره. بله خبره دا ده والدین دپاره دا پکار دي چې ټیک ده ستا یو تره زوی دی یو بره مقام ته رسېدلی دی، ته به هغه دونه ذمهوار نه ګڼې چې یاره تا د میټرک کې فرست ډیویژن وانغستو یا تا 1100 نمبر وانغستې یا دې په یو های لیول باندې وانغستې، زه به تا داسې کم نه. که تا هغه یو مثال ورکړې ته به هغه ته داسې وایې چې دا پلانکې په دې مقام باندې دی، په دې ځل کې ته کوشش وکړه چې ته د هغه نه بره لاړ شې، که نه تا سره بل یو اپرچونټي شته، په بل ځل کې به لاړ شي، په بل ځل کې به لاړ شي، ستا ته ډېر عمر دی، همت به نه بایلې، خپل سټرګل کوه،
خپل مهنت کوه، باقي هر څه په الله باندې پرېږده. ستر بهترین مستقبل لپاره الله پاک ستا لپاره ډېر ښه سوچ کوي. که ته یو بچي له مثال ورکوې، زما غرض او مقصد دا دی داسې یو مثال ورکوو چې هغه ته دباوه مه، هېڅکله یې مه دباوه. خو دا خو داسې وایه چې دوی خو یو ویل ناون او ټول ایجوکیټډ فیملي ده، دوی خو داسې نه دي شوي. دا خو د دې مکمل نارمل پرېښی دا ماشوم، خو بیا هم د همغه خبره چې هغه انزایټي او هغه ډپریشن د برداشت نه کړی شو، خپل ځان یې ورکړ. ټیم راکولو ډیره مهرباني ستاسو د قیمتي الفاظو. زه صرف دغه وایم چې الله تعالی قرآن پاک کې فرمایي چې لیبلوکم ایکم احسن عملا. زه به د خپل انسانان دا کم بنیادم چې مونږ پیدا کړي دي دا به زه آزموم په دنیا کې په مختلف طریقو سره هغه سره، او دا مشکلات دا به ژوند کې راځي. خو د بده مرګه زمونږ هغه بعضې واقعات داسې یو ناخوشګواره واقعه راپېښه شي چې هغه ټول خیالات هغه هر څه چې دی هغه ټولو خاورو ته لاړ شي. عزیر هم هغه یو سوچ لرلو چې زه به هغه مقام ته راشم، خو د بده مرګه صرف نان میچورټي به زه دا ووایم چې لکه هغه د دې ښکار شوی. تاسو ټیم راکولو ډېره مهرباني. الله دې وکړي زمونږ دا معاشره مزید ښه شي او زمونږ نوجوان نسل په دې خبره پوه شي چې امتحان کې ناکامیابي داسې نه ده چې لکه زړی وي چې یاره زه به ناکام شم. د دې نه پس ډېرې مرحلې د ژوند راځي، اف ایس سی له به سړی ځي، بي ایس سی له به ځي، ماسټر له ځي، ام فیل ته خلک ځي، فیل کېږي خلک سی ایس ایس ایګزام ورکوي پیپر هغې کې 3 ځل چانسز وي او باقاعده راشي هغې کې ډېر ښه تکړه خلک تعلیم یافته خلک هغې کې لکه ناکامه شي بیا لاړ شي هغه انټرویو دپاره ټیسټ وکړي او هغه له هغه سی ایس ایس په وجه باندې ډېر اعلی ترین جاب ملو شي. قدرمنو پښتنو دا ټیم کې زه د هغه تعلیمي اداره مخې ته موجود یم چېرته چې عزیر هغه د میټرکه پورې تعلیم حاصل کړی وه. د بده مرګه هغې د اګزام په کومه ورځ چې رزلټ راغلی په هغه ورځ باندې هغې خپله خودکشي کړې ده، خپل ژوند یې ختم کړی. ویلی کېږي داسې چې مطلب هغه په امتحان کې ناکامه شوی او په هغې وجه باندې ده دا خودکشي کړې وه. ده ووایي چې عزیر به خپل رزلټ څنګه وکتو، چېرته یې وکتو، څوک ورسره تلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره زیاته مننه چې دومره لنډ تنګ وخت موږ له راغلی. عزیر خپل کزن سره ناست دی، هغې سره رزلټ وکتلو. هغې چې کله وکتو نو یو پیپر یې کمپاټ وه، نو هغې چې ولې بیا نمبر یې کاونټ کړي نو هغه څه 800 پلس نمبر یې راتللی. نو هغه ورته ویلي چې ستا ماشاءالله مارکس ښه راغلي دي، یو پیپر ده هېڅ خبره نه ده، دوباره به ورکړي دوباره ورکړي. نو هغه بس کور ته لاړی. چې کور ته لاړی نو د دې د پیپر کومه یو فیل شوی؟ میتس پیپر یې فیل وه. نو هغه چې کور ته لاړی، کور کې مور ته ویلې چې زه پاس شوم او زما په سر درد دی او زه سملم. نو بس هغه مور یې د بلې کمرې کې سملاستې ده او مور هم خوشحاله شوې وه. نو دا د خپلې کمرې ته ننوتی دی او ګیټ یې بند کړی دی. هغې نه بس چې مونږ چې نیمه ګنټه یا 40 منټ بعد ورغلو نو بس هغه دا واقعه کړې وه. او څنګه طریقې سره هغې دغه کړې ده، مطلب کمره کې کړې ده، ځان یې ویشتی پانسي کړی دی، زنده یې اچولی ده، تار یې اچولی دی؟ دې زموږ کتونکو سره دا لږ شیر کړي. هغه ټایم چې ورغلم کمرې ته، نو زه ورغلم کمرې ته نو هغه ځوړند و، ځان ته یې پانسي اچولې وه. نو پیل یې داسې جوړ کړی په ډبل بیډ کې میز ایښی دی، بیا یې پاسه بالښتونه ایښي دي او چې ځان یې ورته راځوړند کړی دی. نو بیا یې هغه میز له او ډبل بیډ له بیډ طرف ته دیکه ورکړې چې دا میز اواز ونه کړي، که بهر ته لاندې پرېوتو نو اواز به تیز وکړي، څوک به راشي. نو هغه د ډبل بیډ طرف ته دیکه ورکړې ده او هغه میز اواز هم نه یې کړی. بس هغې نه بس هغه ختمه شوې ده. ویلی کېږي داسې چې عزیر یو ډېر هنرهار طالب علم و، ډېر خاموش او د دین سره دا هم هغه لګاو وه. خو د بده مرګه داسې شي چې دا چونکې دغه ټایم کې په دې عمر کې هلکان چې دی دا ډېر زیات جذباتي وي، نه پوهېږي، که مکلتیا وي، یو کار دی، یو اقدام دی شوی دی. مونږ هغه فیملي ته هم راغلي وو، هغه ډېر زیات په غم کې مو. ستاسو ماشاءالله یو ډېره درنه کورنۍ ده. دا راته ووایئ چې اوس صورتحال په کور کې د والد صاحب ستاسو د فیملي هغه پسې څومره خفګان کوي چې دا ولې د داسې د اقدام نه و؟ بس هغه چې رزلټ وتی دی نو لکه چا ورته څه ویلي نه دي، خو ده به دا خپل یو سوچ و چې دا به د څه وجه وه ده دا خودکشي کړې ده. او باقي د غم درد نو یو د ځوان مرګ دی، د ځوان مرګ خامخا ډېر زور ورکوي. حالانکې مونږ له د هغه چې جنازه وه نو لکه خپل خو پرېږده چې پردور سره څومره ژړا کړې ده. اخلاقیاتو خبره ده، نو اخلاقیات خو د هغه دومره ختمه وه چې چا به ورته کنځله وکړه، تیزه خبرې وکړه نو هغه ورته سترګې نه دي رړولې، ورته تیزه خبره نه ده کړې. نو د هغه په مرګ مونږ ټول ډېر زیات خفه یو او والله داسې مرګ نه چاته ښایي او مونږ د الله صبر توفیق. سبحان الله بھائی، ستاسو ډېره مهرباني د ټایم راکولو او کمنټس کولو. یو بل زموږ تاسو به هم یو خاندان سره یو وخت هم تېر کړی دی، سبب هم یقینا تاسو ویلي
څه پیغام دی خلکو ته ورکوي چې مطلب تاسو شاته مور پلار وي خاندان وي هغه په غم کې ډوب شي لکه داسې اقدامات نه په کار دا یو تعلیمي ادارې دي هر کلاس کې لکه سټوډنټان هم شته هغه هم شته څه ویل غواړي دي پښتون نو یاره جی که دا تاسو وګورئ عزیر دی د خپله 18 کلنه ځواني خاورې یې رې کړله باقي د میټرک نه بعد بلا نور مخکې لارې شته دی میټرک دی یو ځل فیل شو بیا ورکه بیا فیل شو بیا ورکه ما خپل ځانې چې میټرک پاس کړی نه پس زما یو کال د کورنۍ څه مسلې د وجې ضایع شوی حالانکې زه پیپر زما ټولې پاس وې مارکس مې خو خو بس هغه څه مسلې د ضایع شوی نو اوس لکه کال ضایع شو 2 کاله ضایع شو 3 ضایع شو داسې دومره مسله نه کوي ته نوکرۍ طرف ته به لاړ شې که هغه ستا ایجډ شولیس خبره نه د کاروبار طرف ته به لاړ شې دا خو نه چې ستا پیپر فیل شو ته د خپل ژوند خاتمه کې دا د ټول سټوډنټ ته وایم چې مهرباني وکړئ په خپل ځان رحم وکړئ په خپل مور او پلار رحم وکړئ نو کوشش کوئ چې داسې قسمه د دغه نه ځان لرې ساتئ او خپل ژوند محفوظ وساتئ قدرمنو پښتنو تاسو دا ورور وروډو یقینا خودکشي زموږ په دین اسلام کې زموږ په آئین کې هم دا لکه حرام ده مونږ به ان شاء الله د دې سکول چې کوم پرنسپل هغه ټیچرز د عزیر د ژوندۍ په اړه کې هغه دلته څنګه تعلیم حاصل کړي او دا هغه ډریم سو دا هغه خواب سو او آیا مونږ په دسي وړو کې معاملات باندې د خپل ژوند د ختمې لپاره څه داسې چې کوو چې هغه بوج شي دی به هغه زمونږ والدینو ته دغه شي مونږ به پرنسپل سره او ټیچر سره به هم د دې متعلق خبرې کوو تاسو مونږ سره موجود اوسئ ډیره